سورہ بقرہ مدنی صورت تے مصحف عثمانی کی دویم او ترتیب نزولی کی و اتیایم 87 سورہ المطففین نرستو او دو سورہ انفال نمخ کے نازل لے اڑوان دی صورت سرا الربط او مناسبت نڑوان دی صورت کے سوال دا صراط مستقیم اهدنا الصراط المستقیم نو پدے کے اجابت تے دا سوال بندہ ته ہدایت غواړي صراط مستقیم غواړي صراط مستقیم باندې دوام او استمرار او ثبات غواړي دا الله کتاب ته متوجه شه مقصد به ته ملوي شي ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین د پای کې سوال لے پای کې درخواست ہے پای کې دعا ده او پدې کې اجابت ده او دویم ربط ده چې د سوره فاتحه په آخر کې ذکر شو د فرق ثلاثو چې منعم علیهم دي مؤمنان خالصان او مغضوب علیہم کافر مجاہر کلم کل علانیہ کافر او الضالین منافقان نور پسی د سورہ بقرہ په ابتدا کې هم ذکر کیږي د فرق ثلاثو نو په ابتدا کې مومن مخلص چې الذين يؤمنون بالغیب تر واولئک هم المفلحون پوری او بیا ورپسې د کافر مجاهر بیان چې ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم تر ولهم عذاب عظیم پوری او بیا ورپسې بیان د درې مډلې چې منافقان دي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر او د دې بیان وګت شوی دی تر ان الله على كل شيء قدیر پوری او د دې متعلق وګد بیان ځکه شوی دی چې دا ډله ډیره خطرناکه ده دا د معاشرې دپاره پټ ناسوري نو د دې وضاحت لږ زیات شوی دی خلاصه د مضامینو د صورت اختصار سره صورت وګد دی مضامین په بلا ډیر دي داسې اختصار سره خلاصه ابتدا د صورت کې بیان د فرق ثلاثو بیا مسئلہ توحید مبرهنه بالدلائل بیا مسئلہ د رسالت او د صداقت تو قرآن پاک او بیا مسئلہ د باس بعد الموت او بیا انواع سته د بنی اسرائیلو شپږ نوع د بنی اسرائیلو شکایات د دوینه او بیا اثبات ته رسالت په صورت ته مسئلې د تحویل قبله کې ورپسې بیا توحید د باری تعالی او دفع د شبهاتو او میز کې احکام انتظامیه امور انتظامیه او دا امور انتظامیه تقریبا 3 ځله بیان شوي دي او هر ځل چې امور انتظامیه بیانېږي نو ورپسې مسله د قتال فی سبیل الله او د انفاق فی سبیل الله ورپسې بیا مسله د بعد الموت یعنی د قیامت او د معاد او په آخر کې مسله د توحید او بعضی ایمانیات د دینم انتهایی مختصر خلاصه لب لباب د پوره صورت توحید او متعلقات د توحید متعلق بعضی شکوک او شبهات او داغي جوابونه او مسله د رسالت او متعلقات د رسالت جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله او امور انتظامیه او امور مصلحه امور انتظامیه نه مراد پرون می ویلو چې هغه سره په معاشره کې داخلي طور انتظام پیدا کیږي اتفاق پیدا کیږي اتحاد پیدا کیږي
او د امور مصلحه نه مراد هغه امور چې هغې سره ظاهري او باطني اصلاح د بنده کیږي، مونځ شو، روژه شوه، حج شو، زکات شو، نو دا امور ذکر کیږي. توحید، متعلقات ته توحید. دویم رسالت، متعلقات ته رسالت. او دریم مضمون د جهاد. څلورم مضمون د انفاق فی سبیل الله. او شپږم امور انتظامیه. اوم امور مصلحه. دا انتهایی مختصر خلاصه ده د مضامینو د سوره البقره. او اصول باندې دا مفتی صاحب د زمونږ د کلي لیکلي ډېر ښې طریقې سره طالبګرای وخت کې جمع کړو، بیا یې په کار وکړو. نو دا لږه موده مخکې چې کوم دی نو دا یې دوباره صفایه کړل، بیا کتابي شکل کې شایع کړي. نو ماشاءالله محنت یې کړی دی، خواري یې کړې ده. اوس پکې زه لږ د اختصار نه کار اخلم. هغه وخت کې به ډېر اوږده به مې وي، تفصیلا به مې وي. نو بهرحال هغه تفصیلي یو کتاب دی، که هغه د کوم ملګرو په کار وي نو بیا ځان له واخلي انشاءالله. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. إلى العالمين زمون رضاش لزمون گناهونو تقصیرات معاف کی، په غلطو په لغزشاتو د عفو کلام راکاږي. الہ العالمین صحیح طریقې سره موږ ته د بیاناتو توفیق نصیب وګرځي. صحیح طریقې سره یا الله پاک د اخذ او د استفادې توانو توفیق زمونږ نصیب کړي. الہ العالمین زمونږ نه رضا شي. یا الله د خپلو اکابرو د مشرانو برکات او فیوز زموږ سره شامل حال وګرځولی کړي. الہ العالمین د قرآن مجید په صحیح معنو کې د خدمت کولو موږ ته توان او توفیق نصیب کړي. د دې دور سوره فتنې دي، ظاهري، باطني، جسمانی، روحاني، الہ العالمین زموږ د ټولو حفاظت نصیب کړي. یا الله پاک د ټولو ذهنونه مضبوط کړي، د ټولو حافظې مضبوطې کړي. الہ العالمین د خپل دین عالي خدمت زموږ نه واخلي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. نن د زیارت ورځ ده، سبا کې خیري چې دی د جمعې ورځ ده. عام طور زموږ طریقه دا چې د جمعې پر ورځ چوټي نه او دا د هغه چټ وکړم. نو سبا کې خیري صرف سبانه د جمعې انشاءالله چوټي وي، او آینده کې بیا به کوشش دا کوو چې د جمعې پر ورځ باندې به انشاءالله سبق وي. ښه سبا زمان سره لږ کارونه دي، نو سبا کې خیري به چوټي وکړو. عمومي هم په دغه باندې چې الحمدو کې الف لام د جنس دپاره شي، نو بیا معنا دا چې جنس محامد د الله تعالی دپاره دي. نو اشکال وی دا دی چې حمد د مخلوقو هم کیدی شي. نو دا خو عام طور هم دغه کتابونو بیا اعتراض هم ذکر کړی دی، جواب هم بیا کړی دی چې په مخلوق کې دا کم صفت اچولی دی خالق الله تعالی دی. نو دا د مخلوق صفت دا چې کم دی نو په ظاهره باندې ظاهرا د مخلوق صفت دی، ولیکن په حقیقت کې دا د الله جل جلاله صفت دی. ځکه په دې بنده کې داسې کمال چې هغې سره د صفت وکړی شي، صفت چې کولی شي، حمد چې کولی شي، مدح چې کولی شي، نو د څه کمال په بنیاد باندې کولی شي، د څه ښه صفت په بنیاد باندې مدح کولی شي. نو په ده کې دکه کمال چې دی نو دا ذاتي نه دی، بلکې دا پکې څه شی دی؟ دا پکې عطایي دی، دا پکې رب اچولی دی. نو په دې بنیاد باندې دا په حقیقت کې د الله جل جلاله هغه صفت ته د دې رجع کیږي. نو دا عموما کتابونو ته جواب دا کړی دی. بهرحال چې دا څوک پکې دا بل کول ذکر کوي، نو د هغې ملحوظ هم دغه چې په دې باندې اشکال لازم، نو چې کومې کوي هغې د اشکال نه جواب کوي. او د چا په نیز باندې چې دا اشکال معتبر دی، هغې بیا الف لام د عهد دپاره اخلي. دا نقطې پکې شته دی. ښه